الله الرحمن الرحیم. محترمو سټوډنټانو او طالب علمانو ورونو، د نهم او د لسم رزلټ وشو. بعضې طلباو به پکې ښه نمبر یې اخیستی او بعضې به پکې کمې نمبر یې اخیستی. نو دې دواړو ته زه لږ پیغام ورکوم او دا د هغو دپاره اورېدل ضروري دي. کومه کسانو چې ښې نمبر یې واخیستې، یو خو د هغو د الله تعالی شکر ادا کړي، ځکه الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. نو په دې کال کې چې ښې نمبر یې واخیستې نو د الله شکریه ادا کا، په آینده کال کې به هم ښې نمبر یې واخلې. دویمه خبره دا ده چې ډېرې نمبر یې واخیستې نو په ځان کې غرور او تکبر مه پیدا کوه، عاجزي ځان کې پیدا کوه، خپل محنت جاري ساته، نو ځان د تکبر نه وساته. دریمه خبره دا ده چې نمبر دې ښې واخیستې نو داسې نه چې ته په دې تمه شې چې زه قابل یم او محنت نه کوې. نه، دا خپل محنت جاري وساته. که چېرته تا محنت پرېښوسته نو څه کسان به داسې څه ملګري به داسې چې هغه به محنت کوي، آینده کال کې به ستا نه نمبر ډېرې واخلي. نو دریمه خبره دا شو چې خپل محنت دا جاري ساته، الله به درله کامیابي درکوي. هغه طالب علمان چې نمبر یې کمې راغلی دی هغو ته زه دا وایم چې یو خو مایوسه کېږئ مه. مایوسي دا نه ده پکار، او خپل محنت کوئ، آینده کال کې به انشاءالله نمبر ښې واخلئ. نو محنت د چا ضایع کېږي نه، خپل محنت کوئ، آینده کلونو کې به ښې نمبر یې واخلئ. بله خبره دا ده چې ډېرې نمبر یې اخیستل دا د کامیابۍ معیار نه دی. ډېر کرته به یو سړی د علم په لیول باندې ډېر برابر علم به ورسره ډېري، معلومات به ورسره ډېري، خو د اتفاقیاتو په دنیا کې به د هغه نمبر یې کمې راغلي. نو د کامیابۍ معیار دا ډېرې نمبر یې اخیستل نه دي. بله خبره دا ده چې بعضې کسان نمبر یې کمې واخلي، محنت یې کړی، خو یا د پیپرو چیکنګ صحیح نه شوی، یا د پیپر په دوران کې یو سړي باندې خبط راشي، ډیوټۍ حال ته سپرډنټ راشي او د بورډ نه عمله راشي، هغه په سټوډنټ باندې داسې فریشر جوړ کړي چې هغه هغه شانتې لیکل ونه کړي، او حال دا دی چې قابل یو نمبر یې کمې راشي، نو بیا په دې مجبوره شي چې دا خودکشي کوي. نو یاد ساتئ، خودکشي کول دا حرام دی، ناجایز دی، او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم چا خودکشي وکړه نو د قیامت په ورځ چې بسې ځان وجلی دی دا به ورسره او دا به همیشه په عذاب کې. نو د کمو نمبرو د وجې نه ځان وجل دا انتهایي ناپوهي ده، دا انتهایي خپل ځان سره ظلم او زیاتی کول دي. بل دا ستا نمبر ضروري نه دي، ستا ژوند قیمتي دی، ستا نمبر قیمتي نه دي. که نمبر یې وانخیستې میډیکل ته به لاړ شي، انجینرینګ ته به لاړ شي، نورې د ژوند ډېرې شعبې دي، بزنس ته به لاړ شي، خپل تجارت به وکړې، نو ستا ژوند ډېر زیات قیمتي دی. د دې کارونو نه انتهایي ځان ساتل پکار دي. او کله ناکله د سټوډنټ دپاره د خودکشي کول او د ځان ختمول د خلکو د وجې نه هم داسې کېږي، دا خلک وله سبب جوړېږي. نو د خلکو ته یو درخواست کوم چې د چا نمبر یې کمې راغلی او محنت یې کاوه نو اوس ورته توانې مه ورکوه. اوس هغه ته دا مه وایه چې ته خو په کتاب به سر دې ورچیلی او ناست به وي، مطالعه به دې کوله او نمبر یې دې کمې راغلی، نو دا توان چاته مه ورکوئ، بلکې هغو ته چې نمبر یې کمې راغلی دی نو په دې ټایم کې تسلي ورکړه.
نو ستا په تسلی به د هغه د زړه فټۍ وشي، نمبر یې کمې دي، نو چې تا ول تسلي ورکړو زړه به پرې خوشحاله شي. بل دې ټایم کې دل ازاره خبرې مه کوئ. سړی خفی چې د خفګان په ټایم کې د څوک دل ازاره خبرې وکړي نو دا په دې زړه باندې نقش په دې زړه باندې ولیکلی شي او دا د سړی نه بیا ټول عمر نه هېرېږي. نو دې کسانو ته تسلي ورکړئ. او کوم استادان چې دي چې د چا نمبر یې کمې راغلی دي او قابل دی یا قابل نه دی او نمبر یې بیا هم کمې راغلی دي، نو هغې له دا پکار دی چې خپل طالب ته خپل سټوډنټ ته حوصله افزایي ورکړي چې دا کم نمبر چې د اخیستی نو دا سټم ډېر شی دی آینده به ډېرې واخلې. نو دا کار اساتذه کرام دی وکړي چې مایوسي خپل نوجوان لا خپل شاګرد لا دا مه ورکوي. بل چې یو قابل طالب دی نمبر یې واخیستلی او غریب دی نو د هغه نه د پروګراماتو مطالبې کول دا نه دي پکار. د هغه سره د سکول د کرایې پیسې نه وي، د هغه سره د خپل کتاب د کافی د قلم د اخیستلو پیسې نه وي، د هغه سره د ټیوشن پیسې نه وي او د هغې نه پس تر هغې نه د پروګرام مطالبې کې نو دا جایز نه دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، د یو چا مال خوړل جایز نه دی مګر که هغه د زړه په خوشحالۍ باندې وکړي. نو که یو پروګرام څوک د زړه په خوشحالۍ باندې کوي خپل ملګرو لا یا استادانو لا یا خپلو رشته دارو لا نو هغه جایز دی. خو که ته دې مطالبې کوي او مجبوره کوي نو ګورې دا جایز نه دی، د هغې خوړل بیا ټیک نه دی. نو ځان د دې خبرو نه وساتو. جزاکم الله خیر.